نو د دې قرآن قدر پکار دی، د دې احترام پکار دی. نن سبا که ځوان ته وای نو اوږدو تراو ته نه تیار، نن سبا کو انسان ته وای هغه اوږدو تراو ته نه تیار. ولې هلکه په خپو باندې مې دړ دی، تا ته د دې خپو د دړ پته شته چې د تراو د وجې نه ستا په خپو باندې درد راشي؟ ستا ذهن او ستا جسم ته چې دی نو په دې رکاوټ ورسي، او ته د الله رب العزت کلام ته ولاړې او د الله کلام اورې، د دې د ثواب نه څوک خبر دي چې د دې څومره ثواب دی؟ د خپو دا درد او د وجود دا دردونه چې دا د قرآن د پاره دی، الله رب العزت په د دې قرآن د وجې نه بهي چې دی انسان په خپل وجود باندې د قرآن د وجې درد راوستی دی. نو عزتمندو د قرآن احترام پکار دی، د دې قدر پکار دی، او د دې چې کم برکات تی هغه انسان ته نصیب کیږي. خو چې کله انسان د قرآن مطابق خپل زندگی تیری نو زمونږ د تراوسه صورت حال وي. د جنازې په منځ کې مړی مخې ته پروت وي او د تراو په مانځه کې مړي شاته پراته وي. اکثر تاسو جماعتونو کې وګورئ نو اکثر شاته کسان ملاس وي. نو دا زمونږ د بعضې مسلمانانو د قرآن سره مینې، دلته به قرآن ویلی کېږي هغه به شاته ودوي، او بعضې به پکې شاته مذاقونه هم کوي، خبرې به هم کوي. او بیا نن سبا خبره دې ته را رسېدلې ده چې په جومات کې خلق ټیک ټاکې جوړوي، په جومات کې خلق په لاسونو باندې ګرځي او خپې بر اسمان ته مخامخ کړي، او بعضې پکې د سجدې په هیئت کې خپل خپې اسمان ته اوچتې کړي او په لاسو باندې ودرېږي. دا زموږ د قرآن سره مینه ده. او کو الله رب العزت مونږ په دې خبره راونیسي چې یو خو زما کور ته راغلی وي، او بل زما د کلام په ویلو په دوران کې تا چې دی نو داسې هیئت کول او ټیک ټاک ته جوړو د څه دپاره چې زما ویډیو پاریو ته وخیږي، زما ویډیو چې دی نو دا وایرل شي، ستا ویډیو خو به وایرل شي، ستا ویډیو خو به پاریو ته وخیږي، خو الله له به څه جواب ورکوي؟ او کو هلته کې د پاریو ته وخیږي او جهنم ته دې ولي بیا به څه کوي؟ او بعضې د الله رب العزت په نافرمانۍ کې دوره مبتلا دي چې د الله په نافرمانۍ کې ځان ته وایي زه کینګ یم. زه ورته وایم کینګ جوړ شه، خو په اسلام کې کینګ جوړ شه، ځان په اسلام باندې پویه کا، ځان په احادیثو باندې پویه کا، ځان ته د اسلام کینګ ووایه زه به ستا ومنمه. ته په نافرمانۍ کې دوره حد ته رسېدلی چې ځان ته کینګ وایي. نو د دې خبرو نه ځان لرې ساتل پکار دي. دا ګورئ د انسان هغه اخرنۍ زندگی چې دی نو هغه خرابوي. نو خپل زندگی دا قیمتي کوي، د دې زندگی متعلق به الله رب العزت تپوس کوي. شاعر فرمایي وای د سکنډۍ دا ټک ټک دومره سپک مه ګڼه، د ژوند په ونه دې د تبر ګزارونه کېږي. د دې ټیمپس کې چې دا کومه وړه ستنده او دا ټک ټک کوي نو وایي دا سپک مه ګڼه، دا اصل کې کټ کټ کوي او ستا د زندګۍ نه چې دی نو یو منټ او یو سکنډ او یو ګنټه ختموي. دې ته دوره په سپک نظر سره مه ګوره، دا یو ټک او دا یو کټ چې دی نو دا ستا زندګي ختموي. د دې مثال د تبر دی. زندگی خپل قیمتي کوي، د دې زندگی به تپوس کېږي، د دې لاسو به تپوس کېږي، د دې سترګو به تپوس کېږي، د دې غوږونو، د دې ذهن، د دې خپو، د دې هر څه به د انسان نه تپوس کېږي. چې د انسان نه دا تپوس وکړي چې سترګې دې په څه کې استعمال کړي دي، غوږونه دې په څه کې استعمال کړي وو، ذهن دې څنګه استعمال کړی وو، لاسونه او خپې دې څنګه استعمال کړي وي. دا انسان به څه جواب ورکوي؟ دی به څه وایي چې ما پې موبایل استعمال کړی وو، دی به څه وایي چې ما پې ګانې بجانې اورېدلې وي، دی به څه وایي چې ما پې ډرامې او فلمونه کتلي وو. نو د دې به باقاعده د انسان نه چې دی نو تپوس کېږي.
د رمضان المبارک یو څو ورځې شپې پاتې دي، په دې کې په الله رب العزت باندې ځان وبخئ. د الله تبارک و تعالی نه په دې کې وغواړئ چې الله درته مغفرت نصیب کړي. خو ګورئ په دې کې د یو څو کسانو دعا نه قبلیږي. یو په هغې کې دا دی چې کله هغه شراب څکي، نو شراب چې څکي د هغه دعا په رمضان المبارک کې هم نه قبلیږي او هسې هم نه قبلیږي. یو په هغې کې د والدینو نافرمان دي چې کوم د والدینو نافرمانی نو د هغوی هم چې دی نو دعا نه قبلیږي. دی والدینو د دې بچو دپاره ډېرې سختې برداشت کړي او دا بچی داسې یو سټیج ته رارسولی دی چې دا بچی به سبا زما خیال ساتي. او سره د دغې نه چې د دې بچي د مور او پلار خیال ساتلی وي، د ګرمۍ دپاره ځان له د سړځۍ دپاره ځان له اوزارې ورله اغوستې وي، او دا انسان چې دی نو د هغې ناقدري کوي، ناشکري کوي. بیا د والدینو باره کې داسې الفاظ استعمالوي چې هغه د برداشت نه باري.